بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه مرفوعات شروع کړیو چې منګه مرفوعات ټول سوري اته دي. کم کم دي؟ فاعل له، نائب فاعل له، مبتدا خبر ده، د افعال ناقصو اسم ده، او د ما ولا مشبهتان بلیس اسم ده، د حروف مشبه بالفعل خبر ده، او د لا بالجنس خبر ده. د بدیګ فاعل او نائب فاعل باز شو مبتدا خبر مو شروع کړو. نو نه مبتدا او د خبر چې بجاو باندې تعریف کې، نو بجاو باندې تعریف د ایراده هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه، احدهما مسند الیه والثاني مسند به. او چې د مبتدا یوازې تعریف کو، نو هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه. او چې د یوازې د خبر تعریف کو، نو څنګه وایو؟ اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به. چې دا هغه اسمونه دي چې خالی وي د عوامل لفظیهونه، او مبتدا په ترکیب کې مسند له واقع کیږي، او خبر په ترکیب کې څه واقع کیږي؟ مسند واقع کیږي. بیا منګوي په مبتدا او په خبر کې عامل څه شری، نو بده کې څو مذهبونه؟ درې مذهبونه. بصرین وای چې په مبتدا او په خبر دوانو کې عامل معنوي دی، چې هغه څه شری؟ ابتدا ده. دویم قول پکې د بعض نحاتو ده، او چې په مبتدا کې عامل معنوي دی، چې هغه څه شری؟ ابتدا ده. او په خبر کې عامل لفظي دی، چې هغه څه شری؟ مبتدا ده. او دریم قول پکې دا ده چې دا مبتدا او خبر دواړه په یو بل کې عامل دي. مبتدا په خبر کې او خبر په مبتدا. په دې صورت کې با په مبتدا او خبر دواړو کې با عامل بس شي، لفظي بشي. دویمه خبره، دریمه خبره، یو د مبتدا خبر تعریف کوم کو په دې فصل کې. دویم موږ د عامل په اړه خبره وکړه. دریمه موږ دا خبره کړې و چې اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا معرفه وي، او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا بنکیر وي. وجه سوا اصل په مبتدا کې دا خبره ولې ده چې دا به معرفه وي؟ ځکه چې دا محکوم علیه مسند الیه واقع کیږي، او د مسند الیه او د محکوم علیه لپاره دا خبره ضروری ده چې دا به څه وي؟ دا به معین څیز به وي، ذات وي. او د خبر کې اصل دا خبره ولې ده چې دا بنکیر وي؟ ځکه دا مسند واقع کیږي، او د مسند لپاره تعریف ضروری نه ده. نو اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا معرفه وي. نکیره مبتدا نشي واقع کړي، خو کله د نکیره کې تخصیص راغی، کله چې په نکیره کې تخصیص راغی، نو هغه نکیره مخصصه دا بیا مبتدا واقع کړي شي. نکیره مخصصه مبتدا واقع کړي شي. او نکیره کې چې تخصیص پیدا کیږي، لغې څو وجې وي؟ شپږ وجې. ما تاسو ما دا وګورئ سیاق اکثر د وفاق امتحانونو کې دا خبره راځي. نو شپږ وجې دي چې د هغې د وجې نه په نکیره کې تخصیص پیدا کېږي. هغې کې نمبر 1 سره چې کله د صفت د موصوف دپاره څه ذکر شي؟ صفت په لفظونو کې ذکر شي، صفت ملفوظه. نو د دې وجې نه هم په نکیره کې تخصیص پیدا کېږي. لکه قرآن مجید کې دي ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین. نو دلته کې د عبد مبتدا واقع شوي ده، ځکه چې د عبد دپاره صفت ذکر کړی شوی دی چې څه شی دی؟ مؤمنون. دویم نمبر موږ ویلو چې کله نکیره د حرف استفهام نه وروستو، د حمزه استفهام نه وروستو او د ام متصله سره راشي، نو هغه نکیره هم مبتدا واقع کېدی شي. لکه رجل فی الدار ام امرأة. نو دلته دا رجلون چې نه اگر چې نکیره ده، لیکن د حمزه نه وروستو راغلی، حمزه استفهام نه وروستو او د ام متصله سره راغلی ده، نه دا مبتدا واقع کېدی شي. او دلته کې د متکلم د علم د وجه نه په دې کې تخصیص پیدا شوی دی، چې متکلم ته دا علم دی چې په دې کور کې په ښځه او په سړي کې یو شته، لیکن دی پکې تعیین کول غواړي. پوه شوئ؟ دریم نمبر موږ ویلو چې نکیره تحت النفي واقع شي. نکیره تحت النفي واقع شي، نو په دې کې هم تخصیص پیدا کېږي. لکه ما احد خیر منک. دلته کې اوس دا احد نکیره ده، خو د نفي نه وروسته واقع شوې ده، نو دا احد مبتدای او خیر منک دا سره خپل متعلق نه به خبري ترکیب ما کړو. دا اوس نعمت اوس دا خبره کړو چې احدون دا یو نکیره ټکی دی،
او نکره په غیر معین افراد باندې دلالت کوي نکره په غیر معین لکه زه مې کتابو نو دا د قدوري کتاب ته مو یو د هدایت النحو کتاب ته مو یو د مختصر معنی کتاب ته مو یو هر یو قسم کتاب ته وایي غیر معینی خو چې کله د نکره د نفي نه وروستو راغله نو په دې نه مراد دا دی چې د مطلب سره ما احد خیر منکا چې ستانه علاوه هیڅ یو کس غوره نه دی نو د متکلم په خاص کو د متکلم نه علاوه دا ټوله مجموعه نه د خیریت منفي کو او مجموعه من حيث المجموعه دا یو فرد معین دی یعنی غیر معین نه دی پوه شو مې معنی دا سری معین نو پدې وجه پدې کې تخصیص پیدا شو غیر معین دا په منزل دی یو فرد باندې نو تخصیص پکې پیدا شو نو موږ نه کېره چې کله تحت نفي واقع شي ناغه هم مبتدا واقع کېږي شي څلورم نمبر چې کله صفت مقدره د وجنه هم یو نکره مبتدا واقع کېږي شي لکه شر احر رضانابین دلته دا شر مبتدا واقع شوی دا ځکه چې د دې لپاره صفت مقدر ده اصل کې شر عظیم احر رضانابین شر عظیم احر رضانابین او پنځم موجه موږ دا ویلو چې لکه اصل خدای چې مبتدا مخکې خبر وروسته خو کله دا خبر مقدم شي په مبتدا باندې کله دا خبر مقدم شي په مبتدا باندې نو بیا هغه مبتدا کنه کېروي نو دا نو کېره مبتدا واقع کېږي شي لکه فی الدار رجل نو فی الدار لکه جار مجرور مقدم شوی دی او رجل نکره ده خو مبتدا واقع کېږي شي ځکه موږ وی تقدیم د ما حقه تاخير د حصر او د اختصاص پیدا ورکړي پوه شو به معنی لکه دلته کې دا مبتدا مخکې پکار وا دلته ورستو رااله خبر ورستو پکارو دلته مخکې راغی نو دا خبر د مخکې والی د وجنه په دې کې حصر پیدا شو په دې کې اختصاص پیدا شو دغه اختصاص د وجنه په دې نکره کې خاصواله راغی جو منګه دا مبتدا واقع کول شو شپږم نمبر منګوي چې کله د نکری اضافت متکلم ته وشي نو بیا به هم هغه مبتدا واقع کېدی شي لکه سلام علیکا دلته دا سلام مبتدا واقع ده ځکه دا په اصل کې سلمت سلاما علیکا دا سلمت فعل منغه حذف کو سلاما علیکا پاتې شو وذا سلاما منغه دا منصوب منغه په مرفوع باندې بدل کو د پاره لري چې جمله فعلیه نه څه جوړ شي جمله اسمیه جوړ شي او جمله اسمیه دې څنګه جوړو چې جمله اسمیه په دوام دلالت کوي په استمرار دلالت کوي او دلته کې دا مقام د دعا لري او دعا کې را خبر ضرورت چې پدې کې استمرار وي سبق وي استمرار دوام پکې دوام همیشواله پکې وي نو دلته کې را سلام علیک پاتې کې سلامی علیک چې ز سلام کوم پتا باندې نو په سلامی علیک کې را سلام نکره اضافت یا ته متکلم ته وشو جواز شي پوه شو وس پر سلام علیک کې یا ته متکلم نشته ره وای شو به معنی خو په اصل کې دا سلامی علیک ره سلام علیک په اصل کې سره سلام علیک نو دلته د نکری اضافت یا متکلم ته وشو نو د دې وجنه پرې کې تخصیص پیدا شو د دې تخصیص د وجنه دا مبتدا واقع شوی دا لکه پوه شوي کتا سوزان ته لیکل نه کړي نو دا سبق پر دې ځای پورې صحیح بولی کړي دا دون نه تقریبا 7 منټه سبق شو نه دا بخ خپل ځان لولي کوي مخکې سبق وسوایو ها یو خبره به بل موږ په تیر سبق کړو چې لکه مبتدا او خبر باندې مبتدا او خبر که جمله کې را لیو به معرفت بل نه کېره کم چې معرفت یا مبتدا جوړو کم چې نه کېره یا خبر جوړو او کدوانه معرفت راغلل نو بیا کې کوم خوغه یا مبتدا جوړ کا او کومه د خوغه جواب نه کې دا خبر جوړ کا بیا لکه مبتدا او خبر باندې هم د غرات لشي و معرفت لشي لکه نبی جنا محمد ملشي او محمد نبينا ملشي الله الهنا ملشي او الهنا الله ملشي معنی ملشي وسنه سبق دا وقد يكون الخبر جمله اسميه ما دا فکر دی چې اصل په خبر کې دا خبر را چې دا به مفرد وي اصل په خبر کې دا خبر را چې دا به سوي مفرد وي مفرد بیا عام دی کاغه صحیح مفرد وي چې په یو لفظ باندې دلالت کوي لکه زیدون عالمون نو دا عالم دا خبر دی مفرد دی او کا مرکب ناقص وي هم صحیح ده مرکب ناقص وي چې سره هم صحیح ده مرکب ناقص دا کوي هذا غلام رجلين نو هذا مبتدا غلام رجلين دا مرکب ناقص ته کنه مرکب اضافي دی او الانسان حيوان ناطق الانسان مبتدا او حيوان ناطق کم مرکب دی
مرکب توصیفی دی مرکب توصیفی دی نو دغه چې خبر دی کې اصل لا خبره چې دا به مفرد وي یعنی مرکب تام بنوي مرکب تام با نوي مرکب تام بنوي بیا که صحیح مفرد وي او که مرکب ناقص وي خو مرکب تام بنوي خو کله کله دا خبر جمله هم واقع کېدای شي کله کله خبر جمله هم واقع کېدای شي کله کله مطلب دا وي کنه و کله کله مطلب دا دی چې لکه اصل خدا خبره ده چې دا خبر به مرکب تام نه وي خبر به مرکب تام نه وي خو کله کله دا خبر دا جمله هم واقع کېدای شي جمله مرکب تام یو شی دی کله چې دا جمله مرکب تام وي نو بیا د جملې څلور قسمونه دي جمله اسمیه جمله فعلیه جمله شرطیه او جمله ظرفیه دا درې څلور وانه چې دا بیا واقع کېدای شي جمله اسمیه خو کېدای شي چې تاسو پیژنئ چې هغه اولنی جز وي اسم وي جمله فعلیه چې اولنی جز فعل وي او جمله شرطیه چې اولنی جز شرط وي او جمله ظرفیه چې آی کې سره راغلی ظرف پکې راغلی څه پکې راغلی ظرف پکې راغلی لکه په دې خبرو باندې پوه شئ تاسو ها په دې خبره باندې پوه شئ د دې سره سره تاسو ترکیب چې نه دا زده کوئ په کوم ځای کې چې تاسو ته د عربي جمله راځي د قرآن مجید آیت راځي مثال راځي نو تاسو د هغې د ترکیب کوشش کوئ په ترکیب کې نور دا خبره نه وي په ترکیب کې د ټولو نه اسان شی دی کنه چې په دې نه وکې دا ترکیب دی او که موږ ورته فکر وکړو که موږ ورته فکر وکړو کنه په دې کې هېڅ ګران نشته دی د ټول نه زیات ګران کار دی دا قواعد یادول دي زمونږ کم نصیبي دا ده چې دا هلکان رټي وکړي که نه رټي خو بیا ته پته نه لګي چې زه به اوس ترکیب څنګه کوم نو ترکیب بالکل آسان دی خو د ترکیب طریقه ده لکه ګوره موږ اوس دا خبره وکړله چې په جمله کې دا خبره ضروري ده که څومره چې موږ ویلي دي ګوره دا اوس د ترکیب کوم که دا ټولې خبرې په مخکې موږ کړي یوه خبره کوم که ما سیوا وکړه جو زه به لکه غلطه کوم ګوره موږ دا خبره وکړه که نه چې اصل په جمله کې دا اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا به څه وي مفرد به وي لکه دی مې زید قائم نو د دې څه ترکیب کومه ده زید قائم نو اسانه خبره ده چې دا جمله ده که نه ده جمله څه ته وایي نه ځانه جوړوئ ای د مرکب وایي جمله څه ته وایي چې ویونکی خبره وکړي خاموش شي اورېدونکي ته خبر یا طلب میلاو شي نو دا جمله ده که نه ده ها جمله ده نو چې جمله ده نو دا به دوه څیزونه به یا به جمله فعلیه به یا به اسمیه د دې نه علاوه په کائنات کې بله جمله راتلی نه شي اولنی جز ته علما وکتل چې دا فعل دی که اسم دی دې ته ما وکتل دا د اولنی جز دی سره اسم دی نو چې اولنی جز اسم دی دا به څه جوړېږي جمله اسمیه به جوړېږي څه به جوړېږي جمله اسمیه اوس دا خبره ته په ذهن کې یاد وساته چې جمله اسمیه نو دې لپاره به زه سره وباسم فعل او فاعل به راوباسم نه صبر او وسمه مبتدا او خبر برابر وسم صبر او وسمه نو اوس ګوره دا څو ټکي دي یو دا ټکی دی یو دا ټکی دی کنه جدا په لاول کې راغله دا مبتدا جوړو ادا په دویم کې راغله دا بس جوړو خبر وس دا مبتدا دې د بل نوم سوې مسند الیه او دې ته مسند له ورته ولي وای ذکر دې قیام نسبت دې زید ته شوی دی نو چاته چې نسبت شوی ده سوې مسند الیه او د چا نسبت شوی ده سوې وس ګوره دا خبر د مبتدا خبر تعریف په لګوا اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه خبر تعریف اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به دا ګران دی مبتدا خبر چې یو ځای شي جمله اسمیه ته جوړیږي پوه شئ اوس ګوره موږ وایو چې خبر که اصل لا خبره چې دا به مفرد وي مفرد ما ته وایي چې یو ساده مفرد دی ایو مرکب ناقص دی مرکب ناقص هم د مفرد په حکم کې دی چې جمله نه وي که نه ما تاسو ویلو چې مفرد د یو څو څیزونو په مقابله کې راځي دا خبره یاد ده مفرد راځي د واحد تثنیه د تثنیه او د جمع په مقابله کې مفرد راځي د مضاف شي به مضاف په مقابله کې مفرد راځي د جملې په مقابله کې نه دلته کې دا مفرد د جملې په مقابله کې دی پوه شئ لا توسوه هذا غلام زیدین نو هذا غلام زیدین نو ګوره دا هذا جدا دی او غلام زیدین جدا دی نو دا کومه جمله ده جمله اسمیه ځکه اولنی جز سره اسم دی و جمله اسمیه کې اولنی جز صحیح مبتدا او دویم جز خبر و دا خبر دی نو دا دوه ټکي راغلي دي څو ټکي راغلي نو دا خبر د جوړېدو مخکې به دا زه کټ کوم چې دا دوه جزونه د یو بل سره سړي
نو غلام او زیدین نو ګور دوی اسمونه راشي ولنه پکې لکيره دوی معرفي دا مشره پر کوم مرکبي اضافي سوي نو دا به مضافي او دا بل به مضاف الیه نو موږ وای مضاف سره خپل مضاف الیه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه پوه شئ ها کله کله دا خبر دینن دا جمله راځي کله کله خبر سره راځي جمله راځي بیا د جملې ما یې څو قسمونه دي څلور قسمونه دي کله کله به خبر جمله اسمیه وي کله کله به خبر سوي جمله اسمیه لکه دې لپاره مثال لیکل لري زید ابوه قائم زید ابوه قائم سمانه ده زید چې پلار دا هغه ولاړ زید چې پلار دا هغه ولاړ و دې ترکیب زکوما نو زید د کلمې په شروع کې راغلی دا به صحیح زید و صحیح مبتدا وي سبای مبتدا وي او مبتدا مرفوعی کا منصوبی کا مجروری مرفوعی ځکه په مرفوعاتو کې راغلی دلته کې دی مبتدا له عرفه چا ور کړی دا دی ابتدا عامل معنوي دی لګي عامل سره معنوي دی وس ابوه قائم دا وګوره ابوه قائم نو ابوه خطبه ټکی کنه ابوه او دا کم مرکب دی ابوه دو ټکی راغلی مرکبي دا کم مرکب دی مرکب اضافي کم مرکب دی مرکب اضافي دی سم کم مرکب دی مرکب اضافي ولې تاسو څنګه پته ولګیدا چې دوی اسمونه راشي اولنې اسم ظاهر وي او دویم اسم ضمیر وي دا همیشه لپاره کوي مرکب اضافي وي نو ابو بسي ابو مضاف او داغو مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف نه مبتدا سشوا مبتدا او قائم خبر وذا مبتدا سره خپل خبرنا جمله اسمیه خبریه دا اوس خبر شو دا هغه مبتدا لپاره مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وذل کې دا ابوه نه ابوه دا ماته وای دا اسم متمکن په اقسامو کې کم یو قسم دی اسماء سته مکبره کم دي ابون اخون همون او فمون او بذومال کې د دې اعراب لپاره د اسماء سته مکبره د اعراب سره دی په حالت رفعی کې واو سره حالت نسبی کې الف سره حالت جری کې دا دې قسم اعراب د لپاره څلور شرایط دي چې چاته یې هغه پاسه د اسماء سته مکبره د اعراب د لپاره څلور شرایط دي نمبر 1 فزورا واحد به تسنیه جمع بنئ نمبر 2 مکبر به مصغر بنئ مضاف به غیر مضاف بنئ او نمبر 4 نه مضاف به خو یاله متکلم دا مضاف نه نو څو ور پرې کې شرطونه ابون مکبر ده کنه ده واحد ده کنه ده او مضاف ده کنه ده یا دا متکلم دا مضاف ده نه ده نو دې اعراب موږ چې دا په حالت رفعی کې بس سره ده وس دا ابوه په حالت رفعی کې ولې ده ځکه دا خبر واقع کیږي مبتدا واقع کیږي سو واقع کیږي مبتدا ګوره موږ به دلته کې پدې ځای کې چې ته ولې مرفوع ده ولې منصوب ده ولې مجرور ده نو چې موږ وایو مرفوع کړو نو پدې مرفوعاتو کې به یو شی راولو دا لکه موږ دا مرفوع څنګه چې دا مبتدا واقع کیږي دا مرفوع څنګه چې دا مبتدا واقع کیږي خبر مرفوع څنګه چې دا خبر واقع کیږي پوه شئ وز دا ټول جمله نه ده ابو قائمون دا ټول جمله دا په محل رفع کې دا سره محل رفع مطلب سره چې دلته دا ګوره ټول جمله خبر واقعي کنه او خبر مرفوع وي خو جمله من حيث الجمله مبني وي جمله من حيث الجمله سوي مبني وي نو موږ وایو چې دا محل درفه مطلب دا دی چې په دې ځای باندې کچرتا مفرد ټکی راغلی نو هغه به سره راغلی مرفوع راغلی الګه پوه شو باندې نو اوس ګوره دلته کې دې زید المبتدا لپاره دا خبر جمله اسمیه راغله جمله اسمیه نه کنه پوه شو دویم صورتو چې کله د مبتدا لپاره خبر جمله فعلیه وي لکه زیدون قام ابوه ما ترکیب ناراضي ها تاسو ته ترکیبو ګوره دا جمله ده د جملې په شروع کې موږ ګورو چې اسم راغلی که فعل راغلی نو دا سره راغلی اسم راغلی چې اسم راغلی ته پوښتنه چانه کو خو څه جوړوا مبتدا جوړوا وس قام ابوه دا ټول خو خبر جوړیږي خو دا قام ابوه غزل جمله ده نو دا بدانه جدا کې وس قام ابوه تما وکتل چې په قام ابوه کې اولنې جز فعل لکه اسم ده
فعل اولنی جز سره فعل او کله چې د جملې اولنی جز فعل وي نو کومه جمله وي جمله فعلیه او دا خبره ته مخکې ذکر ده چې په جمله فعلیه اجزا کم دي فعل فاعل او که چېرته مفعول ته ضرورت وي څه وي مفعول به پکې راغلی نو دا قامه به صحیح فعل وي او ابو بوله صحیح فاعل ابو بفاعل خو ابو خدا نه پټ کې راغلی نو دا هر شی چې لکه ترکیب معنی ده لکه نه چې جوړولې لاول کټ کوا بیا راوځي کوا لاول به جدا جدا کې بیا راوځي کې نو ګوره ابو هو پټ کې نه کنا نو ابو بسې مضاف او هو بسې وس دا مضاف سره خپل مضاف نه دا بس جوړ شي فاعل دا فعل سره خپل فاعل کومه جمله شو جمله فعلیه خبریه او دا به کومه جمله شي دا به څه شي خبر د مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه وس دا مخکې چې تاسو پر ابوه کوم دغه وکړو کنه دا اجرا خو هغه شاندې ده وس په ابوه کال د نن وی چې ولی مرفوع ده نو تاسو ما دل لګوي چې ابوه ولی مرفوع ده دل لګي ابوه ولی مرفوع ده ځکه چې فاعل ده او فاعل په مرفوعاتو کې ده کنه ګران ده ها دا آسان ده ها و دریم نمبر دا ده چې کله کله جمله دا دغه جوړیږي شرطیه خبر جمله شرطیه وي جمله شرطیه دي ته وای چې اولنی جزء شرط او دویم جزء سوي جزاوي اولنی جزء شرط او دویم جزء سوي جزاوي لکه ته زید ان جاءني فاکرمته سمانه ده زید که زما خواله راغې جوزه به سی چل وکما اکرام به وکما سبا وکما اکرام به وکما وز ترکیب نشم کوله نو جملې په اولنی جز کې اسم راغله ده نو کومه جمله به جمله اسمیه به دا ټول جمله په اخره کې څه جوړوم جمله اسمیه خبریه خو له اولنی جز اسم ده له اولنی جز وسو کېږي مبتدا سبا کېږي وز دا جمله شرطیه نو په جمله شرطیه کې اول شرطي اول فعل حرف شرطي او بیا وروسته جمله بس جوړيږي شرط او وروسته نه جمله بس جوړيږي جزاء دا خبره ساتي چې شرط او جزاء د دوه جملې شرط جدا جمله او جزاء جدا جمله پوه شئ شرط هم جمله او جزاء هم صحیح جمله نو ګوره ان جاءني نو دا ان بګی څه ده دا حرف شرط ده نو دا جاءني به جدا جمله او اکرمته به جدا جمله نو دا ترکیب نشم کوله جاء اثر پورا فعل ماضی مثبت معلوم فعل ماضی مثبت معلوم بیا پر جاءني کې دا نون سره نون وقایه تاسو پیژنئ مخکې ما ویلې ده کنده ویلې نون وقایه پیژنئ څوک پیژني نون وقایه معنی دا محفوظ کول وقایه معنی سره و ملګری زماده کتاب شلیدول راغله دي تا قایه واچو نو قایه نه وقایه څه ته ویل کېږي معنی سره محفوظ کول وقایه څه معنی ده محفوظ کول دلته کې دانون هم د حفاظت لپاره راغله د سره د حفاظت لپاره راغله نو ګوره یا د متکلم راغله جاء اٹکه راغی جاء او یا د متکلم راغله نو یا د متکلم همیشه د پاره دا تقاضا کوي چې زمانه مخکې کسره راشي یا د متکلم همیشه د پاره تقاضا کوي چې زمانه مخکې حرف دې سوي مکسور وي زمانه حرف دې سوي مخکې کله دینه حرف مخکې مکسور نه وندغه یا د متکلم نه ویل کېږي لکه ته بی تی سی نو دا یا د متکلم نه ده د یا د متکلم د پاره دا خبره ضروری ده چې مخکې حرف به سوي مکسور وي نو یا دا تقاضا کوي چې زمانه حرف د مخکې سوي مکسور وي او دلته جاء جنن دا کم فعل له فعل ماضی ده سره فعل ماضی ده او فعل ماضی دا مبني په فتحه باندې فعل ماضی سوي مبني په فتحه باندې نو دلته جګړه شولا یا وای چې زمانه مخکې څه پکار ده او جاء فعل ماضی وای فعل ماضی چې زغه مبني بر فتحه یما زما باندې په اخر کې کسره نه منم دی وای ز کسره نه منم او وای مال کسره پکار ده دی وای ز کسره نه منم ځکه چې فعل ماضی سوي مبني وي په فتحه باندې او یا وای چې ز څه غواړم کسره غواړم جدو نون پکې راغی نون وی چې زدا جګړه ختمومه نون سوي چې چل کومه جګړه ختمومه او دی چې دا کسره ده جدا به بزان باندې راولم جدا یا نه متکلم نه مخکې کسره هم راغله
او د فعل ماضی اخر هم د کسر نه بچو جګړه ختم شوله نو دی نون وقایه وکړه دې ته ځکه وایي نون وقایه حفاظت وکړو یعنی د فعل اخر د کسر نه بچ کو او د یا نه مخکې سره راوستله کسره راوستله د دې وجې نه دی نون ته ویل کېږي نون وقایه څه ورته وایي نون وقایه څه ورته وایي نون وقایه لکه پوه شوې پرې باندې نو جاء فعل دی نون به کې سره وقایه دا خبر به ستاسو یادی او دا یا به څه یا ضمیر دی کم ضمیر دی ضمیر منصوب متصل مفعول به سره مفعول به وز دا راغون کا فعل ماضی او فاعل لري څه شو هو ضمیر به پکې صحیح فاعل هو ضمیر هم سره هو ضمیر مرفوع متصل مستتر دا څه شو فاعل شو اوس دا راځي کې فعل شو بل وسر سره فاعل او بل وسر سره مفعول به دا فعل سره خپل فاعل او مفعول به دا کومه جمله شولا جمله فعلیه خبریه او دا څه واقعي شرط جمله فعلیه خبریه شرط ډایرکټ به موږ دې نه وایو چې جاء فعل نون وقایه او وپک فاعل او یا منصوب مذکر فعل سره خپل فاعل او مفعول به شرط نه فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه شرط صحیح شولا وصفات رشا فاسجه جزائیه جزائیه اکرمته فعل ما پورا فعل ماضی مثبت معلوم کما صيغه ده واحد متکلم باب افعال او اکرمتو کی تو ضمیر سے چہرے نہ کنا ڈائریکٹ نہ کنا تو ضمیر نم دے ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل او هو ضمیر نم والا ضمیر منصوب متصل مفعول به وذار دغه فعل سره خپل فاعل نه او سره خپل مفعول به نه دا څه شو جمله فعلیه خبریه جزاء والشرط سره خپل جزاء نه جمله شرطیه خبر څه شو دا چا لپاره دا مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه لکه پوه شو به باندې مدل کې د مبتدا لپاره خبر سره غي جمله شرطیه پوه شوي ها څلورم نمبر کله کله د دې مبتدا لپاره خبر جمله ظرفیه راځي کله کله د مبتدا لپاره خبر سره راځي جمله ظرفیه سره راځي ظرف چې کنه دا په دوه قسمه ده ظرف په څو قسمه ده په دوه کم ده هغه نه مړه دلته کې ظرف بل قسم تقسیم ده یو ته ویل کېږي ظرف حقیقي ایو ته ویل کېږي ظرف مجازي ظرف حقیقي او بلو ظرف حقیقي دا ظرف مکان او ظرف زمان دواړه چې راشي کنه نو دې ته ویل کېږي ظرف حقیقي ظرف مکان او ظرف زمان چې دواړه راشي دا یې څه ویل کېږي ظرف حقیقي او ظرف مجازي چې دی کنه دا جار مجرور دی ظرف مجازي څه ته وایي جار مجرور ته لکه موږ زید فی الدار نو دلته کې د فی حرف جر دی او جار موږ جار سره خپل مدونه ظرف لغو یا ظرف مستقر شو نو دا ظرف دی او ظرف مجازي دی ظرف حقیقي او ظرف مجازي ظرف حقیقي دی چې په حقیقت کې پدې کې یا په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې دا فعل واقع شوی خو شوی او ظرف مجازي جار مجرور ته وایي نو دا خبر تاسو په کوله او وګونو باندې واخورئ چې که ظرف راشي په کلام کې کلا نو ظرف چې کلا راشي نو دا ظرف حقیقي وي نو دا به مفعول فيه جوړيږي او ظرف مجازي نو دا مفعول فيه جوړيږي خدا موږ جار مجرور متعلق کوو نو دا ظرف موږ همیشه په فعل پوری تړو ظرف به موږ همیشه په څه پوری تړو وس دا خبره غوړه یاد اوساتئ کا ظرف حقیقي دی او کا ظرف مجازي دی کا ظرف حقیقي دی او کا ظرف سره لکه ظرف حقیقي د لپاره مثال دی مې زید خلفک زید خلفک نو سه کم چې سادهګان او لالاګان دي کنه ناغه بلې ترکیب څنګه کوي زید مبتدا او خلفک څه شو خبر شو مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه دا به خبره ختمه کی وسلګه بابا ته ما دې چې مبتدا به د مرفوعات نه او خبر هم سي د مرفوعات نه په خلفک خدا خلف بلې معنی خدا زبر راغله واښو بلې معنی نو دا خبر نه ده زید مبتدا خلف مضاف او کا پورا نو والا ضمیر
مجرور متصل مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه مفعول فيه شو څه شو مفعول فيه شو د چا لپاره د ثابتون لپاره یا د ثبت لپاره د ثبتا یا د سره لپاره ثابتون ثبتا پر اوسو که ثابتون پر اوسو درېم خبره اوس موږ بری کې دا کو ثبتا یا ثابتون لپاره ثابته فعل له هو ضمیر پکې فاعل له فعل سره خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه لکه پوه شو به باندې ها زي ما عمرو في الدار نو زي ما عمرو في الدار چې کوم لا غاندي هو عمرو مبتدا او في الدار دا ولا خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه دا خبره غلطه ده پوه شوي ها اوس دا خبره تاسو واورئ چې دا جار مجرور نه ني جار مجرور دا چې په کلام کې په کم ځای کې عمر راشي یا ظرف چې په کم ځای کې هم په کلام کې راشي نه دا به موږ په چا پوری تړو ظرف چې په کم ځای کې هم راشي نو دا به موږ په چا پوری تړو په چا پوری به تړو نو په فعل پوری به تړو یا به بشی به فعل پوری تړو د شی به فعل نه مراد اسم فاعل اسم مفعول مصدر اسم تفضیل دا شونه دي جار مجرور چې په کم ځای کې هم راشي نو دې به موږ د چا سره تعلق جوړو تعلق مطلب دا چې پچا پورې به تړو پچا پورې به دې تعلق جوړو پچا په لکې پورې به تړو نو جار مجرور با دا کمزور اساس ده دا چې په کلام کې په کم ځای کې هم راشي نه دا به موږ پچا پورې تړو الګه پچا پورې به تړې په فعل پورې یا په څه پورې په فعل پورې یا په څه پورې په شی به فعل پورې وس کدا فعل او شی به فعل دا په دې لفظونو کې موجودو دا جار مجرور چې موږ پچا پوری تړو کدا په دې جمله کې موجود وو نو دې ته ویل کېږي ظرف الله متعلق څور ته وایي ظرف الله متعلق پوه شئ او کا دا جار مجرور چې پچا پوری موږ تړو او دا په دې جمله کې موجود نو یعنی دا فعل او شی فعل په دې جمله کې موجود نو نو هغه ته به موږ وایو ظرف مستقر متعلق صبر ته وایو ظرف مستقر متعلق لکه ضربته فی الدار ما په کوم ځای کې والو په کور کې والو نو ترکیب زنه شم کوله ضربته فعل ماضی مثبت معلوم تو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل هو ضمیر منصوب متصل مفعول به فی حرف جر الدار مجرور جار سره خپل مجرور نه ظرف لغو متعلق شو بچا پوری نو فعل سره خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه او کچکره په لفظونه کې نه موجود لګا ځای عمرو فی الدار یا زید فی الدار نو څنګه لګی دا فی حرف جر دار مجرور ده کنه تقریبا نه پوښوي نو دا چې موږ په چا ور متعلق نو موږ وایو چې ظرف مستقر متعلق تقریبا نه پوښوي اوس دا په دې خبره کې اختلاف ته چې دا جار مجرور چې کله د دې متعلق په لفظونو کې نه موجودو دا ولا موږ راوباسو نه دا به موږ فعل راوباسو او کدا به موږ اسم راوباسو تر ټیم ختم ده دا به سبب وایي ځدل نشته وایي دا د بور وایي بيوزو وقد يكون الخبر جمله اسميه نو کله کله خبر جمله اسميه لك زيد ابوه قائم او فعليه یا به فعلیه وي لك زيد قام ابوه او شرطيه یا ولا جمله سوي شرطيه وي لك زيد ان جاءني فاكرمته او ظرفيه یا ولا جمله بسوي ظرفيه وي لك نحو زيد خلفك وعمر في الدار عمر في الدار بسبب وي پوه شو به باندې اوس به تاسو چل وګئ تاسو په قرآن مجید کې د سې جملې براو باسي چې جمله فعلیه راو باسي جمله اسمیه راو باسي او چې خبر داګه دغوي الګه پوه شو به باندې کذر دا حواله کما